الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام عزیزانو، نن زمنګا راجمع کېدل او دا غونډه د قرآن کریم په اعزاز کې ده. الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څومره معجزات ورکړي دي، په هغه معجزاتو کې د ټولو نه غټه معجزه هغه کلام الله دی، قرآن مجید دی. دین علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت ډیر معجزات ورکړي په مختلف ټیمونو کې. هغه معجزات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صادر شوي دي. چونکه دا موقع د قرآن کریم د ختم ده، نو الله رب العزت د مسلمانانو د هدایت لپاره، د مسلمانانو د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره او د مسلمانانو د کامرانی لپاره، د هدایت لپاره قرآن مجید هغه یو داسې کلام را لېږلی دی چې چا خپل تعلق د دې قرآن سره جوړ کړی دی. الله رب العزت هغه خلکو ته په دنیا کې هم عزت ورکړی دی او په آخرت کې هم د هغوی سره د اعزاز او د عزت وعدې شوي دي. زما عزیزانو، د دنیا په دې مختصر زندګۍ کې د خپل رب سره تعلق جوړول، د خپل رب حکمونه منل، د خپل پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکی طریقې په خپل زندګۍ کې راوستل، دغه زمونږ د زندګۍ منشور دی، دغه زمونږ د زندګۍ مقصد دی. قرآن کریم کو چا په خپل زندګۍ کې راوستو، دا قرآن دغه انسان ته عزت ورکوي، شرافت ورکوي، دغه انسان په زمانه کې معزز ترین انسان جوړیږي. په هر موقع باندې خلک د عزت کوي. کو چرته په یو ځای کې غونډه یو هغه ځای ته حافظ قرآن ورشي، هر سړی ورته پاسي چې قاري صاحب راغلی. د قاري صاحب به په کور باندې غریب وي، د دنیا په لحاظ سره به د هغه سره مال او دولت نه وي، د کچه کور اوسېدونکی وي، د غریب سړي بچی وي، خو چې کله دغه قاري صاحب یو محفل ته داخل شي نو خلک یې په هغه ځای کې ډېر قدر کوي. دغه قدر او عزت د خلکو په دې زړونو کې دا چا واچو؟ دا د قرآن کریم واچو. کو مسجد کې د مسجد امام او د مسجد خطیب هغه ډیر زیات غریب شي او هغه ډیر زیات بېوسې د دنیا په لحاظ سره، خو د کلي او د علاقې د مالدار ترین کس راځي او په هغه پسې وروسته اقتدا کوي او ودرېږي. دا عزت ورته چا ورکو؟ دا ورته قرآن ورکو. منګ یو عام لرګی راواخلو، یو عامه کپړه راواخلو، چې کله د هغې نه موږ د قرآن کریم غلاب جوړ کو، د هغې تعلق د قرآن سره کله جوړ شي، نو زما عزیزانو د هغې کپړې موږ څومره خیال ساتو، احترام یې کوو. دا عزت دې کپړې ته چا ورکو؟ دا ورته قرآن ورکو. د هغه کپړې موږ دومره احترام کوو چې هغه موږ د عامو کپړو سره یو ځای اینځو نه، موږ یې دومره قدر کوو چې کله په کوم اوبو کې دغه غلاب موږ وینځو نو هغه اوبه موږ عامې نالۍ ته هم نه اچو، هغه موږ چېرته سایډ ته بوټي ته واچو چې یاره دې کې ګناه ده. دا احترام او عزت چې دې کپړې ته میلاو شو، دا ورته دې قرآن ورکو.
بیا که یو عام لرګی موږ د خپل پټي نه را دغه کورا کټ کو د هغه موږ د کور په نور څه کې م راوستی شو د هغې ضرورت موږ بل ځای کې م راوستی شو هغې نه موږ اور هم بلولی شو د هغې نه چې دی نو موږ ټیبل هم جوړولی شو کرسۍ ته هم جوړولی شو الماري هم ته جوړولی شو خو چې کله د دغه لرګي نه د دغې تختې نه موږ د قرآن دپاره راهیل جوړ کړو نو موږ د هغې څومره قدر کوو د هغې د پاسه موږ خپناړو هغه موږ ګزارو نه بلکې هغه موږ په عزت سره راخلو او په عزت سره واپس په خپل ځای کې ږدو عام لرګی دی خو تعلق یې د څه سره جوړ شو د قرآن کریم سره تعلق جوړ شو دا عزت دغه لرګي ته چا ورکړ بلکې هغه دا غواړي چې د قرآن کریم عزت دا کلام زده کم د الله رب العزت د کلام له په خپله سینه کې ځای ورکم د هغې دپاره هغه لګیا محنت کوي مستقبل هم مخې ته پروت دی ښه د حافظ قرآن او د عالم مستقبل هم د هغه مخې ته پروت دی چې د دې سلسلو نه زه پاس کېږم او د دې سلسلو نه زه وځم نو زه په کالج او په یونیورسټۍ کې 17 او 18 نه لګم بلکې زما کار به په مدرسه کې درسي بلکې زما کار به په مسجد کې امامتي وي زما کار به په کلي کې د ماشومانو ته درس قرآن وي هغوی ته به چې دی نو زه الف با تا سا خیم او هغوی ته به زه الف لام میم خیم هغوی ته به زه قرآن خیم او د هغې د تنخوا م ورته پته ده چې تنخوا څومره میلاویږي تنخوا ورته دومره میلاویږي چې زمونږ د یو نوجوان بچي د 10 ورځو خرچه هم نه دی یونیورسټۍ چې هغه ځي راځي د هغه د جیب خرچه هم نه ده دغه نو زما عزیزانو چې د قرآن سره د چا تعلق جوړ شو دغه قرآن کریم به دغه انسان ته عزت ورکوي شرافت به ورته ورکوي ولې به ورته نه ورکوي چې یو بچی د سهار تهجدو ټیم نه راپاسي او قرآن ته ناست او هغه تلاوت کوي په چغه لګیي او هغه د قرآن کریم تلاوت کوي دغه قرآن کریم به ولې د دغه بچي سره بې وفایي کوي د دغه بچي مور او پلار سره به ولې بې وفایي کوي دا خو د الله رب العزت کلام دی الله رب العزت د دې نه مخکې چې څومره کتابونه نازل کړي دي یو کتاب ته الله تعالی کلام نه دی ویلی بلکې قرآن مجید ته کلام ویلی دی محدثین فرمایي که چېرې یو کس قسم وکړو که قسم یې وکړو چې زه به خبرې نه کوم زه به کلام نه کوم او د قرآن تلاوت وکړو دی په دې باندې حانس کېږي ځکه چې دا کلام دی کلام ولې دی تورات کو دا نازل شوی دی کو انجیل نازل شوی دی کو زبور نازل شوی دی دغه کتابونه الله رب العزت په یو ځل باندې پیغمبر ته ورکړي کوهي تور ته غوښتی ورته چې دا ستا کتاب دی او خپل قوم ته دی د دې دعوت ورکه او قرآن کریم الله رب العزت لگ لگ د موقع مناسبت سره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې جبریله ته کله قرآن راوړي یو آیات تا ته الله رب العزت درکوي څه صورت حال هغه حال لا ته لږ بیان کا جبریل علیه الصلاة والسلام مته فرمایي یا رسول الله چې کله الله رب العزت ما ته یو آیات راکوي په عرش باندې په ټول اسمانونو کې یو زلزله راشي یو هوب طاری شي په ټولو اسمانونو کې د هغې نه پس کله چې بیا زه ځمکې ته راځم زما سره 80,000 فرشتې راځي زما نه مخکې زما نه وروسته زما یو سیټ ته او زما بل سیټ ته ما سره 80,000 فرشتې راځي او دا کومې 80,000 فرشتې چې ما سره راځي د دغه هر یوې فرشتې سره ځان له 80,000 نورې فرشتې د هغوی ما تحت دي سبحان الله الله رب العزت داسې کلام موږ ته راکړی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې به کله آیات نازلېده نبی علیه الصلاة والسلام باندې به د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک هغه حالات به بدل شو په تندي مبارک باندې به خولې رالې طبیعت به ورسره خراب شو وجود درد به شروع شو چې کله به آیات نازل شو او جبریل علیه الصلاة والسلام به لاړې نبی علیه الصلاة والسلام به واپس خپل حالات ته رالې صحابه کرام به پوه شو چې وحی راله جبریل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی دی او یو آیات یې ورته پیش کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره یاد کړی دی او صحابو ته یې ورکړی دی بیا صحابه کرام مبارک راځي
چې کله به صحابه کرام په یو لار باندې روانو نو خلکو به د هغوی طرف ته اشارې کولی او آواز به کو چې هذا کلام الله یمشي. دا یو ته نه دی ویلی چې هذا کتاب الله یمشي، هذا کلام الله یمشي، دا د الله رب العزت کلام روان دی. وجه څه وه زما عزیزانو؟ ولې ورته ویل؟ د الله رب العزت په کلام کې چې څه موجود و هغه هغوی په خپله زندګۍ کې راوستي. هغوی ته الله تعالی په دنیا کې ځکه عزت ورکو، شرافت یې ورته ورکو، معزز ترین انسانان وګرځېدل. د صحابه کرامو د هغوی د زندګۍ به تاسو زه حالات، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مرض الموت کې یو صحابي په خپل پټي کې لګیا و، کار یې کو او زوی یې رامنډې والې او ورته آواز کو چې بابا بابا. پلار ورته آواز ورکو او پویم شو چې تر اوسه پورې دی بچي چېرته ماته داسې د هیبت اوازونه نه دي کړي لکه چې څه مسله ده. ورته یو بچیه ګوره پام کوه، داسې یوه خبره راته ونه کړي چې د هغه خبرې اورېدو ته ګوره زه تیار نه یم، داسې خبره ونه کړي. ورته یو بابا همدغسې خبره ده. وایه بچیه څه خبره ده؟ بابا نبی علیه الصلاة والسلام دنیا نه رحلت وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو. صحابي څه کوي؟ لاس یې اوچت کړ، و یا الله تا کو ماله نظر را کړی و، سترګې دې را کړې وي، ما به په دې سترګو سره د نبی علیه الصلاة والسلام دیدار کو، ما به خپل خوږ پیغمبر ته کتل. یا الله زما د سترګو دا نظر ختم کړي بوی ځي. یا الله که تا ماله غوږونه را کړي وو په دې باندې ما د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه اورېدل، زه به د نبی علیه الصلاة والسلام په محفل کې ناستم. یا رسول الله، یا الله نن نبی علیه الصلاة والسلام نشته په دنیا کې، زما د غوږونو د اورېدو د طاقت هم واخلي. الله رب العزت دې د سترګو هغه بصارت هم ختم کړو، لیدل هم ختم شو، د غوږونو اورېدل هم ختم شو. دغه صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابو مینه وه، د نبی علیه الصلاة والسلام سره د زناورو هم ډېره زیاته مینه وه. نبی علیه الصلاة حیات الحیوان کې شته دی دا واقعه. نبی علیه الصلاة والسلام چې په کوم خر باندې به سورلۍ کوله هغه د ټول نه بهترین خر و. نبی علیه الصلاة والسلام سره چې کومه اوښه وه نو هغه اوښه په هغه وخت کې په عربو کې د ټول نه بهترینه اوښه وه، عربي اوښه وه او سور رنګ والا اوښه وه، قیمتي اوښه وه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو صحابه کرامو معلومات کو چې د نبی علیه الصلاة والسلام یو سورلی نشته دی، خر غیب دی نشته دی. او داسې خر و چې نبی علیه الصلاة والسلام به چا سره ملاقات لتلو نو چې کله به هغه دروازې ته نږدې شو دا خر به لاړې په شونډک باندې به یې دروازه ورته دغه کړه چې صحابي به راووتو، ده به ورته اشاره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غواړي. یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو، وایي د دې خپل خاندان باره کې دې راته څه ووایه چې ستا مخکې خاندان څنګه تېر شوی دی. هغه ورته وویل چې زه د خپل خاندان 75 یا 79 خر یم چې زمونږ په شاګانو باندې د انبیا کرامو نه علاوه بل چا سورلی نه ده کړې. زمونږ په شاګانو باندې د انبیا کرامو نه علاوه بل چا سورلی نه ده کړې. د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس صحابه کرام ګرځېدل د مدینې د ښار نه بار یو شړه کې کویه و، اوچ کویه و، هلته چې لاړل ویې کتل اخر هغې ته ځان غورځولی خودکشي کړې وه. د نبي علیه الصلاة والسلام جدایي نه وه برداشت کړې. نو زما عزیزانو د الله رب العزت د کلام ډېر زیات پاور دی. که چېرې په هغه پاور سره موږ د هغې استعمال وکړو، په هغې باندې موږ ایمان خپل مضبوط کو، د قرآن سره موږ خپل تعلق برابر کو، دا قرآن به زموږ هر یو مسله به موږ ته حل کوي. ګوره یونس علیه الصلاة والسلام د مۍ په ګېډه کې و، الله رب العزت ته څه فرمایي چې ته دا دعا ما نه وغواړه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیه الصلاة والسلام دغه ورد شروع کو، دغه دعای شروع کړه. الله رب العزت څه فرمایي ونجیناه من الغم، موږ یونس علیه الصلاة والسلام ته نجات ورکو د هغه ځای نه، د هغې تیارې نه، د هغه غم نه کوم چې په هغه باندې موجود و.
او بیا ورپسې څه فرمایي وکذلک ننجي المؤمنین که ما خپل پیغمبر ته نجات ورکړی دی او هغه نه مې غم لر کړی دی د هغه مشکل ما حل کړی دی نو وکذلک ننجي المؤمنین که مؤمنان د مصیبت په وخت کې دا دعا وایي په یقین سره نو د هغوی له به م زه نجات ورکوم همدغسې نجات په هغوی ته م ورکوم. بیا الله رب العزت په قرآن کې څه فرمایي الله رب العزت فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے پیغمبره ته دې امت ته ووایه که چېرې تاسو غواړئ چې الله زما سره مینه زموږ سره مینه وکړي زموږ سره محبت وکړي موږ هم دا غواړو چې الله زموږ سره مینه او محبت وکړي. که چېرې دغه موږ غواړو چې الله را سره مینه وکړي الله را سره محبت وکړي نو څه به کوئ فاتبعوني يحببكم الله. زما تابعداري وکئ زما حکم ومنئ زما په طریقو باندې زندگی تیره کئ يحببكم الله اے يحببكم الله الله رب العزت به تاسو سره محبت وکړي. اے د نبی علیه الصلاة والسلام په تابعداري کې موږ ته د الله محبت هم ملاویږي. الله رب العزت د دې کلام په وجه باندې ډیر ناشنا واقعات دي د هغې نه به مختصر واقع تاسو ته بیان کړم چې دا د قرآن معجزه هم ده. د قرآن دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ده. د دغې د توصیه او مختصر غوندې خبره کوم. یو سټوډنټ یو نوجوان هغه انګلینډ ته د تعلیم په غرض سره لاړې هلته اعلی تعلیم حاصل کو په دغه یونیورسټۍ کې په دغه کالج کې د هغه سره یو جینۍ هم وه هغه جینۍ چې کوم دی هغه عیسایي وه او دی مسلمانو د هغه جینۍ ته د واده دپاره وویل چې یاره ته ما سره واده وکړه. هغې ورته ویل چې یاره سیده زه خو تیار یم خو ته زما مور او پلار سره دا خبره وکړه او زه به میم. صحیح ده چې کله دی ورلې زمونږ د پاکستان او د پښتنو غوندې کار نه دی ښه چې دوه ګاډي یا درې ګاډي کسان ځان سره کېنه او جرګه باندې لاړ شو دغه څیز نشته. یا به چې دی نو ورځي هغوی ته به یو ورځ بیا وپېر رالی بیا به ورشي او بیا به ورشي او که به الا یو کور ته یو پېر راغلی بیا ورنه راغلی نو دوی خو یو پېره راغلي وو نو زر دغه خبر وکړي. هغې چې لاړ هغه لکه مور او پلار هم ناست وه جینۍ هم ناسته وه. جینۍ ته وایي چې دا ستا دا ملګری څه وایي فرینډ دې څه وایي هغوی بای فرینډ او ګرل فرینډ دغه قسې میسې د هغوی ډېري که نه نو ورته ویل چې یاره دا دغسې خبره کوي ښه نو هغه پلار یې ورته ویل چې موږ خو عیسیان یې زموږ مذهب ستا نه بدل دی ته مسلمان یې ته به زما د لور سره څنګه واده کې هغه ته چې تاسو اهل کتابو کې راځئ زموږ واده در سره کېږي او نکاح خو کېږي بیا به څنګه چلي به چې څنګه تاسو یې شرط راته تاسو کېدئ او زه به یې منم. وایي ښه صحیح ده د اتوار په ورځ باندې چې دی نو موږ خپل هغه ګرجه ورته وایي که څه ورته وایي یا امام باړه خو نه ده تقریبا ګرجه ورته وایي چې هلته موږ ځو عبادت کوو زما دا لور باندې به ستا طرف نه پابندي نه وي او صحیح ده پابندي به نه وي زما لور ته به ته د دین دعوت نه ورکې صحیح ده نه به ورکوم ته به دې قسمه تنګستیا څه شرایطو هر څه ورته کېښودل ته به خپل دین سره کار ساتي دا به خپل دین سره کار ساتي. هلک به ځان له سار دفتر ته ځي جینۍ به ځان له دفتر ته ځي نوکري به کوي صحیح ده هر څه شرایط پوره شو ویې منل ټیم تېرېده د دواړو زندګي تېرېدله. یو اتوار باندې یو چوټۍ ورځ باندې دا خاوند تلی و خپل عبادتګاه ته تلی و د شرم د وجې نه د مسلمانۍ د وجې نه ښځې ته ویل چې زه ته نن ځې نن به زه خپل مسجد ته لاړ شم هلته تلی و عبادت یې وکړو رالی سبا باندې دې جینۍ ویل چې زه نن دفتر ته نه ځم چوټي به وکړم او کور څه کارونه دي دا به برابر کم کال پس هغوی د خپل کور هغه هر څه چینج کوي سامان مامان دغه او ته زه سیرې زه به دفتر ته لاړ شم ته دا کار وکړه. جینۍ بار نه سړی راغوښتی کور کار مارې پې کوو نو چې کله دا سړی د ډیوټۍ نه واپس رالی دی کور ته راننوتو هر څه بدل دي هر څه بدل شوي دي. المارۍ د پاسه چې ده وکتل هلته د کتاب ایښی و قرآن ایښی چې یې وکتل هغه نه و چې نه و ښځې ته یې اواز کړی چې ته راشه دلته ما څه ایښي
یاو تا خو صحیح خو ما ته هم پته ده خو چې کله نه زما او ستا واده شوی دی تا دغه کتاب چېرته راغیستی نه و نه دی وکتلی نو مویل چې تقریبا دا کتاب فضول دی د ده په کار نه دی د دې وجې نه کتاب ما راواغېستو هغه موږ ډسبین ته وغورځو ښه ډسبین چېرته لاندې حاویې کې پروت دی دا غټ سیز پروت دی هغې ته حاویه وایي هغې کې پروت دی هلک एकदम دغه بدل شو رنګ بدل شو یره پرې راله په یو منډه ښځې ته نور څه نه دي ویلي چې دې کې څه و څه نه و په یو منډه لاندې رالی او بس ګن کې لاس ورچې دا ښځه د بره پلیټ نه لاندې ګوري چې زما خاوند څه کوي دا لګیا دی په ډېر تیزۍ سره او دا ګندونه را دغه کوي راسپړي او دا قرآن پکې ګوري دا کتاب پکې ګوري خو چې لاس له څنګه رالی راوایغستو د خپلې سینې سه یې سیونې او چغې وواله چې یا الله جینۍ بره نه کړکۍ کې ګوري د بره نه جینۍ چې دی نو په یو منډه په جړا راله او ده ته یې لاس نیولي چې ګوره ما ته معافي وکړه ما غلطي کړې هلک ورته وایي نه غلطي ما کړې جینۍ ورته وایي نه غلطي ما کړې ده جینۍ ورته وایي چې بس غلطي زما ده خاوند ورته وایي چې نه غلطي زما ده که چېرې ما دا راغېستی او دې کې ما تلاوت کولی نو تا ته به دا بېکاره نه ښکارېدی تا به ډسبین ته نه غورځولی جینۍ ورته وایي غلطي زما ده ما له پکار و چې ما تا ته کال کړی وی او ما ستا نه تپوس کړی وی د هغې نه پس ما غورځولی وی جینۍ ورته وایي چې بس دا خبرې پرېږده ګاډی را روانوه ما بو زما مسلمانه که زه مسلمانېږم او جینۍ جاړي ډېره زیاته جاړي ګاډي کې ورته دی وایي چې څه خبره ده ته ما ته خبره وکړه او ورته وایي چې نه بس ته ما مسلمانه که بیا به وروسته خبرې کوو نه ما ته ووایه جینۍ ډېره مجبوره کړه جینۍ ورته وویل چې کله ستا رنګ بدل شو دلته زما بدن هم په رپېدو شو چې تا لاندې را منډه کړه زه کړکۍ له رالم چې ته په دغه کې لګیا وې ما کتل چې دی څه ګوري او ستا د حالت ما کتل ما ویل چېرې په دې غلاب کې چې پروت نو دا څه وو خو چې کله تا راوچت کو سینې څه دې ولګو د دې قرآن کریم نه یو رڼا راوچته شو زما دې بدن کې دننه را داخله شوه زما د جسم یې بدل که زما په دې زړه باندې یو داسې هوا ولګېده چې په ټوله زندګۍ کې زما په جسم او زما په زړه باندې داسې هوا نه ده لګېدلې په ټوله زندګۍ کې زما حالت داسې نه دی بدل شوي ستاسو په دې کتاب کې ډېر زیات پاور او زور دی د هغې نه پس هغه مسلمانه شو ایمان یې راوړو بیا دغه ښځه او خاوند د هغې نه پس علم حاصل کو او هغوی اوس هم په هغه ملک کې خپله مدرسه چلی نو زما عیزانو عزت ته چا ورکو زندگی ولا چا بدله کړه نو دا د قرآن دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه دا د قرآن کریم اعزاز دا زندگی ولا قرآن بدله کړه زما عیزانو خپل بچي په خپله د قرآن سره مینه او محبت شروع کو کم سے کم منګه خپله نه شو خپل بچي کو بچي نه خپل نوسي د الله د کلام ته کښېنو په هغوی باندې قرآن زده کو چې دغه بچي دغه نوسي سبا له زموږ دپاره په آخرت کې د نجات ذریعه وګرځي چې آو زما د پلار زما د نیکه ما سره د الله د کلام دپاره محبت کړی زما د کلي زما د محلې زما د علاقې زما چې کوم ملګري وو هغوی اعلی تعلیمونه حاصلول خو چونکې پلار په ما باندې دغه نه دي کړي زما همزولو کور ته 100 روپۍ او 200 روپۍ ورځ راوړې ده خو زما پلار دغه تمنا ارزو نه و کړي بلکې زما پلار د ارزو تمنا کړې وه چې یا الله زما بچی حافظ قرآن کې یا الله زما بچی عالم دین کې یا الله زما د بچی نه د دین کار واخلي قسم دی کو کله موږ په اخلاص الله ته وجړل او الله تم فریاد شروع کړ چې یا الله بل څوک نشته رب بل در نشته دی چا ته وجاړو چا نه وغواړو چا ته فریاد وکړو څوک مشکل کشا دی څوک حاجت روا دی او الله ته موږ فریاد شروع کو نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت به زموږ د دې جړه او د دې فریاد د برکته زموږ ښکته کول هغه دینداره جوړ نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست او جاړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راله حضرت فاطمه ته چې فاطمه نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات جاړي او زمونږ یو صحابیم طاقت نه کیږي چې موږ ورشو تپوسو یا رسول الله ولې جاړي څه تکلیف دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه الصلاة والسلام ته وی بابا جان نبی علیه الصلاة والسلام مخ راواړو وی ولې جاړي وی فاطمه لاس اوچت
فاطمه لاس اوچت کاو تم دعا وغواړه زم دعا وغواړم یا رسول الله چا د پاره دعا وغواړم وی زما د امت د پاره دعا وغواړه زما د امت د زنانو د پاره دعا وغواړه اوس څه ساعت مخکې جبرئیل علیه السلام ما ته هغه زنانه وښودلې چې هغوی د قرآن او د هغې د زندګۍ نه انکار کړو دنیا نه رحلت شوی دی هغوی ول په ایختو کې لاسونه اچولي او راکاږي او جهنم ته وړي د هغوی هغه چغې چې ما اورېدلي زما د دې ذهن او زما د دماغونه نه وځي هغوی دپاره دعا وغواړه د روژې میاشت وه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې دوه چپاتی وو یو چپاتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه واخیسته وړه روټۍ د وربشو او یوې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها له ورکړه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په منځ نیمه کړه نیمه په خپله وخوړه او نیمه راټوله کړه او د خپل څادر په دې ګوټ پسې تړله حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې فاطمه په دې څه کې چې دا خپل بابا جان نه وړمه کیدای شي هغه روژه ماتې نه کړې فاطمه مون خو ځان نه ډېرې ورځې پس دا روټۍ ومنته اوسه پورې کله کجوره خورو کله وبس کا نه ما سره د پلار غم شته دی فکر راسه شته کیدای شي هغه موږ ته خو میلاو شو نیمه ما وخوړه کیدای شي هغه ته دا هم نه میلاو شوي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام کور ته لاړه نبی علیه الصلاة والسلام ناستو نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو فاطمه څنګه راغلې بچیه یا رسول الله بابا جان تاسو له مې روټۍ راوړه پلوې راواړو ایلکه یې روټۍ ورته دغه کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل فاطمه نن زما درېیمه څلورمه ورځ ده چې ما روژه نه ده ماته کړې ما افطار نه دی کړی ښه ده چې تا روټۍ راوړه دې سره به افطار وکړم دا به وخورم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په ژړا شوه ژړلې نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو فاطمه ولې ژاړې یا رسول الله ژاړم په دې خبره چې امام الانبیاء د تمامو انبیاء کرامو سردار د دوانو جهانو سردار هغه داسې زندگی تیری او د قیس او د کسرا باچایان چې کوم دی هغوی مزې کوي چرچې کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمیل فاطمه ژاړه مه بچیه په دې به الله موږ ته اجر راکوي وایي ښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته لاس مبارک ور مخکې کوي نه بابا جان زه په خپل لاس باندې تاسو له خوله کې در کوم یو نوړۍ به نبی علیه الصلاة والسلام خوله کې ورکوله فاطمه نوره ډېره په ژړا شوه بیا بچیه ولې ژاړې ابا جان بابا جان ځکه ژاړم چې زه ستاسو زندګۍ ته ګورم او د دغه خلکو زندګۍ ته ګورم ته الله ته څومره زیات محبوبي هغومره په تاسو باندې سختې ډېرې راځي په تا باندې تکلیفات زیات راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته مسکی شو او مخې ورته راوړو بچیا موږ چې کومې سختې برداشت کوو او دا څه سختې الله رب العزت په موږ باندې راولي زمونږ د دې سختو په وجه باندې به الله رب العزت زما د امت ګناهونه معاف کوي نو زما عزیزانو د الله رب العزت کلام سره محبت کول دي هغه په خپله زندګۍ کې راوستل دي په هغې باندې عمل کول دي خپل اولاد خپل بچي د هغوی تعلق د قرآن سره جوړول دي زمونږ ذمواري دغه ده موږ دومره کولی شو چې خپل بچي انتخاب د دین دپاره وکړو د خپل بچي انتخاب د قرآن دپاره وکړو د خپل بچي انتخاب هغه موږ د علم دپاره وکړو دا زمونږ وس دی دا زمونږ طاقت دی باقي مخکې به الله رب العزت انشاءالله العزیز په دغه لارو کې نه زمونږ بچي ناکامه کوي نه به زمونږ اولاد ناکاموي او انشاءالله العزیز نه به موږ ناکام یو په دنیا کې خپل تعلق د دغه خلکو سره جوړول دي د دغه خلکو سره تعلق جوړول دي د دغه خلکو خدمت کول دي ښه د زړه نه ورسره مینه کوئ ښه د زړه نه د دغه خلکو خدمت کوئ انشاءالله العزیز د هغې بدله کې به الله رب العزت موږ ته ډېر څه راکړي